بسم الله الرحمن الرحیم. دغه وخت کې د فتنو دور دی. د فتنو نه ځان بچ کول ډېر ضروري دي او فتنې په ښه لباس کې په ښه جامه کې هم راځي. فتنې په ښه لباس کې هم راځي، په خراب لباس کې هم راځي. او د ټول نه خطرناکې فتنې هغه دي چې مسلمان ته او د مسلمان دین اسلام ته او د هغه اعمالو ته او عقیدې ته نقصان رسي. وضونه کېږي، موزونه به نه کېږي، نیک اعمال به کېږي، بیا به هغه نه کېږي. مسلمانان به په خپل ځان باندې اخته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ایاکم والبغضاء فانها الحالقه. تاسو بغض نه، کینې نه، حسد نه ځان ساتئ، دشمنۍ نه. فانها الحالقه، ځکه چې دا صفا کوونکې ده. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. زه دا نه وایم چې دا هغه چاړه ده چې ویښته صفا کوي، بلکې دا دین صفا کوي. یعنی د مسلمانانو د دوو کسانو په خپله کې د یو بل سره بغض، کینه، دا دین صفا کوي، عمل ته نه پرېږدي. دا د فتنو نه ځان ساتل پکار دي. کوشش دا کول پکار دي چې د مسلمانانو رخ الله جل جلاله طرف ته شي، جماعت طرف ته شي، نیکو اعمالو طرف ته شي، د معصیت او د ګناه نه یې واړی، الله جل شانه سره تعلق پیدا کړي. په ځای د دې چې په خپله کې په یو بل ونښلي او دین یې ختم شي. نو د فتنو نه ځان ساتي. کله به شیطان تا ته په داسې حسین صورت کې فتنه مخې ته کي، تا ته وایي دا کار فرض دی، نن سبا ضروري دی. هغه به وایي فتنه. هوښیار سړی هغه دی چې د شیطان د دوکې نه ځان خبردار کړي، د هغه د چال نه ځان وساتي. ډېرو خلکو ته په داسې صورت کې راشي، هغه ته وایي دغه وخت کې دا کار کول دي، داسې به تاسو اورئ. هغه به وایي فتنه. خوارجو د حضراتو صحابو په زمانه کې هغوی دمتوب ته دعوت نه ورکولو، سینما او فلم بینۍ ته دعوت نه ورکولو، سود او رشوت ته دعوت نه ورکولو. هغوی وایي چې کوم سړی سود کوي کافر دی، موزي قضا شو کافر دی، وړه ګناه غټه ګناه ترې وشوه کافر دی. قرآن پاک به یې نیولی و، وایي راځئ په دې باندې فیصله کړو. خو روان خطا و، فتین خلک و، مسلمانانو یو بل کې دشمنان کړل او د مسلمانانو وینې به یې تویولې او ډېر قتلونه شوي. نارینه زنانه د مسلمانانو ښځې وینځي ګرځولي. بیا حضرت علی کرم الله وجهه د هغوی سره جنګ کړی دی او عبدالله ابن عباس صاحب پوی کړي دي، دعوت یې ورکړی دی او د هغه په دعوت سره په زرګونو کسان، تقریبا 60,000 کسان مسلمانان شو. 2-3 زره پاتې شول فتنه باز خلک، هغوی نه فتنه خوره شوه، هغوی بیا قتل کړ. حضرت علی کرم الله وجهه پوره لښکر هغوی طرف، ځکه چې فتنې خورولې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة. دا هغه فتنې نه ویریږي چې هغه به تاسو کې بعضې خاص افرادو ته نه رسي، بلکې هغه به ټول خلک راګیر کړي. چې ځل شروع شو بیا به خلک راځي. نو دې وخت کې الحمدلله مونږ ډېر ګناهګار یو، لیکن په پاکستان کې د عوامو د مسلمانانو د دین سره تعلق شته. هر څه ښکاره دي، حلال ښکاره دي، حرام ښکاره دي. چې کوم فساق فجار خلک ته هغوی هم بیل دي، بالکل پته یې لګي. لیکن الحمدلله په دین مین خلک هم شته. نو که چېرې فتنه راله بیا به پته نه لګي، بیا به هر څه ګډوډ شي. یو
دویم د الله جل شانه ذکر لپاره وخت خالی کوي، فارغ. که ته طالب یې، که زمیندار یې، که دکاندار یې، قرآن کریم تلاوت ته ورځ کې وخت روزګار، د الله ذکر ته او تسبیحات ته وخت روزګار. قرآن کریم کې الله جل شانه ذی بذی فرمائیں یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. اے مومنانو د الله جل شانه ذکر ډیر ډیر کوي او سحر او ماښام دغه پاکي او تسبیح بیانوي. عبداللہ ابن عباس سے وہی چې یو عبادت هم الله په بندگانو نه فرض کړي مگر دا چې د هغې دپاره ابتدا او انتها یې ایښي ده، حدود متعین کړي دي، شرایط یې ایښي دي، دې شرطونو سره به کې ماښام مونځ مونږ وکړو، دا مونږ د نور پرېوتو نه مخکې نه شو کولی، او د ماسخوتن وخت چې رواشي هغې نه پس د ماښام ادا مونځ نه کېږي، حد دی. او سبانه مونځ مونږ نن نشو کولی. ما ته چا لطیفه وی یو پلټنه کې یو خطیب و امام عالم د فوجیانو کې امامان وی، هغه پلټنې سره سره ګرځېدو وزیرستان کې شتوا هغه پلټنه نو هغې هغه مشر چې و د هغې پلټنې کرنیل و که میجر و هر څه چې و هغه خطیب صاحب ته وایي چې خطیب صاحب سبا به د جمعې مونځ کوو ځنګل کې. خطیب صاحب ورته وایي چې هلکه دلته خو مونځ نه کېږي، دا خو ځنګل دی، د مونځ دپاره مصر پکار دی، دلته خو آبادی نشته. هغه ورته وایي اډر دی، میرا اډر ہے، زما اډر دی، څنګه به یې نه کوې؟ ده ورته وایي چې صاحب ستا اډر دی نو اوس به وکړو د زیارت په ورځ جمعې انتظار څه کوو، بیا به وسو. نو عرض مې دا کولو چې عبداللہ ابن عباس سے فرمائی د جمعې دپاره جمعې ورځ شرط ده، نور شرایط دي، مصر شرط هغې نه بغیر نه کېږي. او فرمایي چې یو ذکر الله داسې شی دی چې د الله ذکر د هغې دپاره یو حد نه دی متعین چې دې وخت کې به کوې دې کې به نه کوې، هر وخت کوه. د الله جل شانه ذکر ته ځان ورکړئ. دریم دا چې کوم مجلس کې کښېنئ نو هغه مجلس کې خدای یادوئ څه نه، بسم الله الرحمن الرحیم په زور یې ووایه چې دا نور خلک یې مه وایي، او پکې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، وخت په وخت د دې کلماتو تذکره کو، ځکه چې دا د مسلمانانو مجلس دی، د هندوانو، د سکانو، د یهودو پیرنګیانو نه دی چې هغوی پکې انګلیش وایي، کله یو شی وایي کله بل شی. ته د هغوی پېښې مه کو، ته مسلمان یې. ماشاءالله، انشاءالله، وعده چا سره کې انشاءالله وایه، تعجب خیز شی وویني چې سړی حیرانېږي ماشاءالله وایه چې په سړي ښه لګي. څه مصیبت او د غم خبره واوري انا لله وایه، څه خولې نه د خطا خبر روزي استغفر الله وایه. چې کله سړی خپل ځان ته نسبت شي لا حول ولا قوة الا بالله وایه. نو مختلف کلمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماسور دي، او چې کله